بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، د اسلام خکل دین مونږ ته په هر وخت کې او په هر میدان کې داسې اعمال را ښودلي دي چې هغه انسان الله رب العالمین طرف ته نږدې کوي، د الله طرف ته جلب کوي او د شرک او بدعاتو نه اخوا کوي. یو بهترینه دعا او حدیث چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی او هغه د انسان دپاره په دې دنیا کې د الله ته د نږدېوالي، د خپل مصیبتونو د ختمولو، د غم او هم او فکر، د قرضداري او تکلیف او هر یو انسان د دغې بوج د ختمېدلو یو غټ سبب دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته راښودلی دی. او هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې قسم کړی دی چې هر چا په دې دعا باندې د الله نه وغوښتل، دا دعا یې وویله، د هغه هر مصیبت، هر تکلیف، هر غم هغه به الله رب العالمین ختم کی. او هغه د یونس علیه السلام هغه دعا ده، بهترینه دعا ده چې هغه د دریو تیارو کې دننه الله رب العالمین هغه د دا طاقت ورکوي، هغه وی او د هغې په وجه الله هغې باندې پراخي راولي. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دی چې دا هر چا وویلی د هغه هر قسمه مصیبت او غم هغه ختمیږي. یو غټ حکمت په هغې کې هغه دا دی چې الله رب العالمین مونږ ته داسې دعاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې راښودلي دي. حکمت په هغې کې دا ده چې انسان د الله طرف ته لاړ شي. مصیبت او غم تکلیف در باندې راغی، قبر لمزه، مصیبت تکلیف در باندې راغی، صدقې د بل په نوم مه ورکوه. تکلیف او غم او قرض در باندې ډیر شو نو دمونو له بیماری در باندې ډیر شه، دمونو طرف ته مزه، بلکې د الله رب العالمین طرف ته لاړ شه. د شرک طرف ته مزه، د الله طرف ته لاړ شه. د الله نه دا دعا ته د شپې په تیاره کې وغواړه او بیا وګوره چې الله رب العالمین ستا دعا څنګه قبلوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې قول باندې تصدیق کوو او دا وایو چې ان شاء الله دې دعا سره د انسان هر غم ختمیږي. نو ضرورت د دې نشته چې موږ قبر ته لاړ شو، ضرورت د دې نشته چې موږ باباګانو ته لاړ شو، ضرورت د دې نشته چې الله نه بغیر د بل چا نه وغواړو. غټ حکمت په هغې کې دا دی چې ای خلکو د الله طرف ته راشئ، د الله نه وغواړئ، د الله نه دعا وکئ، د الله رب العالمین طرف ته نږدې شئ. الله به ستاسو هر رنګه مشکلات حل کي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو له صحیح عقیده را په نصیب کی. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.